صلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پټول اول خو د دغه جرګې ډیر قدرمان صدر او د دغه جرګې رابطه‌کار حاجی عبدالصمد خان او چې څومره د سیاسي ګوندونو د سیاسي پارټۍ یا د سوسایټۍ او د تنظیمي خلکو راغلي ټول ته په پښتانه مینه سلام که چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مجلسونه وشول، اجنډا واضحه ده چې نن دلته موږ راغونډ شوي دغه ټولولې یا د دغه غونډولې مقصد څه دی؟ د دغه جرګې چې کله په 11 د اکتوبر په خیبر کې وشوله، هغه جرګه چې په دغه خوره باندې په دغه وطن باندې د میش د نیکینې نه یو تسلسل یو روایات په هغه جرګه تسول ده چې دغه ریاست د هغې روایات سره څه وکړل، میږ خپل روایات ته نه پرېښولي، څومره ظلم څومره جبر یې وکړ. جرګه د مو د پښتین هغه عمل دی چې مو خپل سپېڅلی دین هم په جرګه باندې اکسپټ کړی دی، مو خپل دین په جرګه باندې قبول کړی دی، چا هم په زیر، چا هم په بدماشي باندې، چا هم په جبر باندې، چا هم په زورورتیا باندې په پښتین تر اوسه پرې څه هم نه دي منلي. د هغې په جرګې په تسلسل کښې په 14 تاریخ باندې په خیبر کښې د دغې اتیا کسیزې کمیټۍ نوسته وشوله، په هغه کښې فیصلې وشولې چې په 21 تاریخ باندې په پښتونخوا وطن کښې و احتجاجونه کېږي. دغه احتجاج د میږ ډېر قدرمن، ډېر پیاوړی او د دغه خورې د دغه وطن یو پیاوړی غږ علي وزیر، عصمت کامرېډ، علامزب مسیح، خانوالي افریدی او داسې نور چې څومره سیاسي قیدیون دي که په هغه کښې په نومه یې کښې نیولې شوي دي، د میږ د بانې د خورې د پي ټي آی د ګوند سره تعلق دی، په هغه کښې سمی دی، خالد دی او 19 کسان نور هم دي. دا د هغې دپاره دی. د افسوس خبره خو دا ده چې د علي وزیر د کور نه 13 جنازې وتلي دي، 13 کسان دغې نه معلومې چې د نن په 21مه پېړۍ کښې یا کم از کم د دغې پېړۍ ځوانان د هر ګوند، د هر سوچ، د هر فکر په دا باندې واضح دی چې هېڅ نه معلوم نشته دی. میږ طالب ته طالب نه یایي، میږ بوټ بیډ هېڅ نه پېژني. دا نه معلوم د پاکستان جاسوسي ادارې دي، ایم آی ایس آی فوج د دغې په نګراني کې دلته دا 13 قاتلینه وشول. که چېرې نه دی نه وای کړي تر اوسه پرې یو قاتل نه دی جواد. د دغ بنې ګل 200 نه زیات ټارګېټ کیلینګ دلته وشو، آیا یو قاتل یې نیولی دی؟ په شمالي وزیرستان کې د ضرب عذاب د اپریشن نه بعد تقریبا 800 کسان دا دی په ټارګېټ کیلینګ کښې شهیدون کړل، تر اوسه پرې یو ټارګېټ کیلر نه دی نیولی. دا واضحه ده. باید نور میږ په دغه شکل کښې نه شیرو چې دا بوټ دی، دا بیډ دی، دا پلونکی دی، دا هر څه دلته د ریاست په نګراني کې کېږي. عسکر خبره وکړله چې دا د چین او د امریکا جنگ دی. که جنگ د چین دی که د امریکا دی، خو دلته دغه پالیسي د امریکا او د چین په مخ څوک بیایي؟ دا د پاکستان ریاست د دغ په سربراهي کې کېږي. هر څه میاشت مخکې توسې ولیدل چې په بانې کومینه راووتل، دلته طالبان ګرځېدل که نه ګرځېدل؟ چا غږ ورته کړی شه چې کله بیا کومر وویل یا دا ریاست ها ډایرکټ په حرکت کې رو درېمي
که داسې نه وه چې د دوی نه پټ وي میږ اوس دا واضح ورته یایي چې دا دلته څومره جنګونه کېږي یا په چیک پوسټونه باندې حملې کېږي د ملک خیل خبره لطیف وکړه په ملک خیل کښې څومره جبر څومره ظلم شوي دی دا دوې ورځې او د میږ بېواسي کوم حد ته رسېدلی دو دوې ورځې مخکې په جاني خیل کښې په یوه چیک پوسټ باندې اټک کېږي د اټک نه بعد دا فوج رودرمي ورته په ملک خیل کې د امیر د کور ته ننوځي چې تاسو دغه کور نه نه ووځئ اول یې 2 ګنټې ټیم ورکړی دی چې تاسو کور ورته خالي کړئ میږ دا کور ړنګوي دلته دهشتګرد دي دلته دهشتګرد روغلي وي بیا چې کله دوی پوه شول چې دا خو د جاني خیل ځوانان بیدور شوي دي د جاني خیل کوم د سروزي اوس هغه وخت تېر شوی دی چې دلته واټک وشي بیا چې خپل څه کې خپله بدماشي وکړي بیا دا خلک خاموش پاتې کېږي دومره د شرم دومره د افسوس خبره ده چې وګا ټیم د مو سره ټلیفون یې وکړ ورته چې کوم کور کښې دی اسرار چې فوجیان نن بیا راغلي دي میږ کور ته تور سره یې نن په کامرې کښې دي دی په بیټک کې نوستي چې میږ ته بهر خطره ده میږ نن شپه دلته د تاسو په بیټک کې کي تاسو خپل سوچ وکئ دا د میږ د محافظ حل دی دا د مو د چوکیدور حل دی چې دا دومره ټکسي نه ورکوي هغې باوجود په کورونه هم ننوځي هغه نه بعد حال دغسې ته راسي چې زه په تو پرې فنا غوړم اوس سړی ته دلته راغلی تشي ته یې ته خو د مو د ژغورلې د پرې راغلی یې ته اوس بیا هغه غوړې چې دا کومینه د لشکر جوړ کړو مو د ژغوري وطن د ژغوري په 11 د اکتوبر ډېر واضح د حکوم فیصله کړې دو جرګې چې د میږ د خورې نه ووځه د میږ وطن پرېږده دا وطن دغه پښتونه ځوانون ژغورلی شي دا د پښتو یا دا وطن د تو پاکستان په وجود کې نه وروغلی چې په دغه خوره باندې میږ ابود وي د وطن د میږ وه په دغه وطن ژوند د میږ د سیالۍ وه خو چې د کله نه هلته روغلی یې دهشتګردي تور وړله جنگ تور وړ کاروبار د ونه جوړ کړی دی د مو په وینې باندې د مو په بربودي باندې د تو روزانه په بنیاد په پنجاب کښې یوه ترقیاتي چار کېږي دلته په سکولونه باندې په جاني خیل کښې په کالجونه باندې دغسې په پاټه کښې په هسپتالونه باندې ننوتلي دي ملګري وخت خو داسې دی چې نوزک دی د لمونځه ټیم دی په یوه خبره واضحه ده تاسو ته پته وي چې څو ورځې مخکې د فوج چې کوم ترجمان دی هغه یو پریس کانفرنس کړی و چې په هغه کښې ډېر داسې الفاظ استعمال کړي وي چې نن پښتین کومر چک شوی دی د وسایل خبره کو چې وسایل ته نه ورنږدې کېږي او د چې کوم بهوده الفاظ وي میږ واضح ورته یایي چې دا وسایل د الله پاک میږ ته روکړي دي په دا خوره باندې د دغه خورې ملکون هم میږي دغه خوره د میږ دو د وطن د میږ دی چې څومره وسایل د وړي دي انشاءالله کومر بیدور شوی دی د هغه هم هېڅوک د نه غواړي ماضي د دا وسایل ته په یوه طریقه هم نه پرېږدي دا وسایل د میږ دي دا خوره د میږ دو وطن د میږ دی دغه مالک هم دا پښتین کوم دی دلته جنګ هم د وسایل دی چې دا کومه دهشتګردي دلته راونه دو کوم طالبانایزیشن په نومه باندې یا د دوی د اپریشنې په نومه باندې دغه وسایل ته د دوی د کوزې دپاره دا جنګونه روان دي انشاءالله ځوانانو همت وکړي حوصله ونه بویوي دا کوم مشرون چې کومه هم فیصله کو پاک شو میږ توس دا وعده کې ورسره چې که د جیل نه راوخله تر سر د متولې پرې انشاءالله میږ د دغې جرګې سره منزل ته ځانونه رسوي دا خو مو وعده ده چې جرګه کومه هم فیصله کو میږ توس هغه عملي کوي ډېره مننه او یوه خبره ده هغه شډل فور ته د میږ ملګري اچولی دي
او سړی میش خوشولي په دا باندې میش افغاني دغه خوره میش دو وطني میش دی دا یو شناختي کارت در وکړی و دغه شناختي کارت دا شاده چې تو خپل واخیست انشاءالله وخت در روان دی چې دا ځوانان د یوه بل په شناختي کارت په یوه خپل شناخت باندې ګرځي نو انشاءالله ملګري په دا باندې ونه ډارېږئ چې شډل فور دی یا بله داسې مسله دو د وطن خبره دو د خورې خبره دو د امن خبره دو انشاءالله په هر صورت وي کې چې دا کومه دهشتګردي راونه ده په پښتونخوا وطن کښې په وزیرستان کې روزونه په بنیاد دغه حالات دي په خیبر کښې تاسو وینئ دغه حالات مشارک دي دا حالات کمیش بدلوي وطن ژغوري دا په شریکه ژغوري خدای معبود لره ډېره مننه